عوامی نیشنل پارټۍ په حلقه پی کې 27 خالی کلي غوښتو تحصیل خودخیل کې د ورکرز کنونشن تابع کړې وه. د ورکرز کنونشن مشران میلمانه صوبایي صدر ایمل ولی خان او صوبایي جنرال سیکرټري سابق وزیر تعلیم سردار حسین بابک وو. په ورکرز کنونشن کې د حلقه پی کې 26 امیدوار کیسر ولی خان، د پی کې 25 امیدوار افسر خان، ناظم خودخیل گلزار حسین بابک، ناظم مندن نصیب خان د پارټۍ عہدیدارانو د تحصیل مندن او تحصیل خودخیل کارکنانو په ګڼ تعداد کې ګډون کړی وو. په ورکرز کنونشن کې د یوت او پښتونسب ځوانانو ناربازي وکړه او د خپلو مشرانو یې توت خرکلی وکړو. د پارټۍ کارکنانو د ډول فتح بنګلې واچولې او د ورکرز کنونشن ښکلا یې سیوا کړه. ورکرز کنونشن کې د نان کسټم پیډ گاډو او د افغان مهاجرینو د بېدخلۍ خلاف قراردادونه پاس شو. ورکرز کنونشن ته د خطاب په وخت مشرانو صوبایي صدر ایمل ولی خان او صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک ووی چې عوامي نیشنل پارټي په خپله خاوره امن غواړي ځکه چې د امن نه بغیر ترقي ناممکن ده. هغوی زیاته کړه چې د بدامنۍ په وجه په پښتون وطن کې د روزګار مواقع نشته چې له وجې د پښتنو تنکي ځوانان په نورو ملکونو کې په مزدورۍ کولو مجبوره دي. مشرانو ووی چې عوامي نیشنل پارټي د امن مینې او ورورولۍ پارټي ده او موږ په هر دور کې د پښتنو د بقا او ترقۍ دپاره اواز پورته کړی. هغوی ووی چې د نن کامیاب کنونشن د دې خبرې ثبوت دی چې صرف سره جنډه د پښتنو دپاره په هر ډګر جنګ کوي او صرف سره جنډه د پښتنو د ترقۍ او خوشحالۍ دپاره ګامونه اخلي. ورکرز کنونشن ته افسر خان، استقبال خان، رؤوف خان، کیسر ولی خان، ناظم نصیب خان او ناظم گلزار حسین بابک هم خطابونه وکړل او په ورکرز کنونشن کې په ګڼ تعداد کې په شرکت کولو یې د تحصیل خودخیل او تحصیل مندن د پارټۍ د کارکنانو او د دارانو شکریه ادا کړه. زه امن مثال په کشمیر کې غواړم، زه امن په افغانستان کې غواړم، زه امن په فلسطین کې غواړم، زه د مسلمان لپاره غواړم، زه د غیرتي لپاره غواړم. زما نظریه دومره واضحه ده چې دې کې د امن نه بغیر دویمه لار نشته. زه امن د هر چا لپاره غواړم. او لکه چې یو پیغمبر ویلي دي چې د انسان د ژوند د یو معاشرې د ژوند د معیشت نه زیات ضروري شی امن دی. چې زما او ستا په خاوره امن وي موږ به ژوند وکړی شو. که زما او ستا په خاوره امن وي زما او ستا بچي به تعلیم وویلی شي. که زما او ستا په خاوره امن وي موږ به روزګار وکړی شو. خو چې نه په کومه خاوره امن ني بدامني د خاورې د پرمختګ ضامن نشي جوړېدلی. بدامني به ټول عمر هر کار او هر خاوره په شان وي. مسله دا ده چې په داسې ملک کې ژوند کوو چې دلته د ټوپک روزګار روان دی، دلته د بارودو روزګار روان دی، دلته د خودکشو حملو باندې ډالر پیدا کېږي او بیا په هغه خاوره د امن اواز اوچتول دا په خپله لیونتوب دی. خو موږ لیوني خو څوک په دار یاروي موږ ته د یار د زلفو دار. د باچا خان نظریه د طاقت نشاندهی ده او هغه نشاندهی په دې شکل چې باچا خان په 37 کې چې دا موږ وایو چې موږ د 37 نشانیان یو، په 37 کې د تاریخ لومړۍ جلسه وکړه او هغه جلسه کې اعلان وکړو چې پښتنو سوال نافرمانی ده. موږ یو طاقت نه منو، موږ یو اختیار نه منو، بلکې عوام له د ووټ اختیار ورکړي، هر نفر له د ووټ اختیار ورکړي، د ووټ د اختیار د لاندې د
عوامو اختیار منو بل یو طاقت نه منو تر دې کومه د باچا خان راواله ولی خان د ولی خان راواله سنجار خان او زم پنن کور په کور کلی په کلی ګرځم زما نظریه زما سوچ زما فکر د دې وخت د سیاست عمده دی چې د طاقت محور به عوام طاقتور عوام دی کوم چې په پاکستان کې الټا خبره روانه طاقتور دلته اسټابلیشمنټ دی او هغه خلک ورته قابل قبول دي چې څوک دا خبره مني چې او د طاقت محور اسټابلیشمنټ دی موږ پرونه په دې ولاړو موږ نن په دې ولاړ یو او موږ ان شاء الله تر څو چې دا سره ټوپه او دا سره جنډي موږ هم په دې خبره ولاړ आवाज وکړو چې طاقت محور عوام دي عوام په طاقت خاورا خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار د عدالت ژبه هم پکې ګډو صحافت ژبه هم پکې ګډو جومات ژبه هم پکې ګډو مدرسې ژبه هم پکې ګډو او سکول ژبه هم پکې ګډو او دا خپل ژوند دا به واپس کې خپل کام لا د خپل بچونا راوړو انشاءالله څنګه ما سره وعده کړه دا د شوات نه आवाज کوټه کې در پکار د هر مدرسې هر امام دا خبره د پیغمبر باندې میراث کول پکار د هر مدرسې محترم دا خبره پنځه وخت کول پکار دا نن د خاوري د دې د شجره کول تعداد شماري د یتیمان تعداد شماري مالان دوره او په کلو دا د ننګرهار دا د خوست دا د کندوز دا د آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاوره صورت تزریق کیږي دلیل یا پښتنو پښتاني وینا جبا حقا کامیت دا یو دی د یو نیکه اولاد یو چې دا ژبه یې رانه مورنۍ واخیسته دلته یې رانه واخیسته هلته دا کوشش روان دی دا یې رانه د دې لپاره واخیسته چې پښتانه پاتې نه شو زه دا نه وایم الله دې هغه ځان ولي خو ځان ته وګورئ په دې میډیا په کلاړو زموږ میندې خویندې پښتنې تجزیه کېږي بغیر د دې سري ډډې نه یو پارټي اواز نشي پورته کولی ټولو پښتنو له ډاډ ورکوو دا که د لنډ یو دا که د بد وي چې دا جنډا د دې قام د سر سوری دی او دا ټوپۍ نه ګڼئ دا د دې قام شمله دی شمله او د دې قام هر وګړي له پکار دي چې د دې مظلومه قام دا شمله په خپل سر کېږي دا قام به پرې ښکاري